بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرة شروع دا یو داسې صورت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا صورت نبی علیه السلام د کورونو نه ادیرې مه جوړوئ. هغه کور چې په هغې کې دا سوره بقره لوستلی کېږي، کوم ځای کې لوستلی کېږي، د هغې نه شیطانان او پیران چې دی نو هغه تښتي او هلته نشي ټینګېدلی. اول سر کې درې ډلې بیان شولې: مؤمنان، دویم کافران او دریم منافقان. د هغې مثالونه بیان شول. اوس دې ځای نه دا مسله بیانوي چې دا اختلاف په څه شي کې راغلی و. هغه مسله بیانوي چې دا درې ډلې چې جوړې شوي دي د څه نه جوړې شوي دي. نو د دقه درې ډلو د اختلاف وجه چې دی نو هغه دا ده، الله تعالی وایي د یو الله عبادت دی، هغه خلک یې نه کوي او د مؤمنان یې کوي، نو د دې د وجې نه دقه ډلې جوړې شوي دي. او بیا زمونږ استادان وایي کله چې یو قاضي له فیصله راشي، نو قاضي چې کله فیصله کوي نو یو طرف ته یو سړی چې دی نو دعوه وکړي، وایي زما دا سیز زما دی، دا پټی زما دی، دا دکان زما دی. نو هغه ورته وایي ستا په دې باندې څه دلیل دی، څه خبره څه ده، بل دغه شانه دلایل پرې ووایي. اخر کې فیصله وشي او یو طرف ته خبره شي. خو که چېرته د یو کس په هغې باندې اشکال او اعتراض وي، دا د فلانۍ پالټۍ دی ځکه یې داسې کار وکړو، د فلانۍ پالټۍ اعتراضونه، نو د هغې جواب هم چې دی نو وشي چې دا فیصله چې وشوله نو دا د دې د وجې نه داسې فیصله وشوله. او د دواړو طرف ته چې دی نو بشارت او تخویف هم ذکر شي. بشارت او تخویف په دې طریقه باندې جرم کېږي. ګوره که د دې فیصلې نه چا هم اخوا دېخوا وکړه نو هغه ته به دومره سزا میلاویږي. نو په دې طریقه باندې دې ځای نه تقریبا لس پنځلسو آیتونو پورې دقه مسله روانه ده. اول سر کې چې دی نو دعوه د توحید ده. یا ایها الناس، ای د ټولې دنیا خلکو. الناس چې دی نو علما کرام وایي ناس خلکو ته وایي، او د دې د وجې نه ورته ناس د اونس نه دی مینه او محبت ته، چې خلک به خپل منځ کې مینه او محبت ساتي. او یا ځینې مفسرین وایي دا ناس د نسیان نه دی. نو د انسان ته انسان د دې د وجې نه وایي چې په دې باندې نسیان راځي، هیر پې راځي، خبره تیر کېږي او خبره خپله ایره کړې ده چې د یو الله عبادت دی او د یو الله عبادت کول دي. یا ایها الناس، ای د ټولې دنیا خلکو، عبدو ربکم، عبادت وکئ د رب خپل، عبادت وکئ د رب خپل، عبادت وکئ. ها دا دعوه ده چې د یو الله عبادت وکئ. الذي غزاد خلقکم چې تاسو پیدا کړی وي، والذین و خلقکم پیدا کړی دی، من قبلکم چې مخکې ستاسو نه و، تاسو پیدا کړی وي، ستاسو نیکونه پیدا کړي دي. لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو مخو معنا کوله تتقون ارض کې بار بار دا معنا کو تتقون چې پرهیزګار شئ او تتقون چې متقین شئ. ولته معنا دا ده لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو بچ شئ. تقوا معنا د بچ کېدلو سره، چې نه بچ شئ د عذاب نه بچ شئ، د الله تعالی د غصې نه بچ شئ. الذي نور دلایل. الذي الله ذات دې جعل لكم الارض چې ګرځولې ده او پیدا کړې ده ستاسو دپاره ځمکه فراشن فرش، فراشن په شکل د فرش باندې او یا فراشن په شان د بسترې باندې. والسماء او اسمان یې ګرځولی دی، بنا انچت، اسمان نجده نو چت جوړ کړی دی. عجیبه اسمان دی او عجیبه چت دی. بل سوره دی تبارک الذی کې بیا وایي چې زه ته اسمان ته وګوره، ته په دې کې یو داغ، په دې کې څه نقصان، هل ترى من فطور، په دې کې څه نقصان او داغ یې نشته پکې. وانزل من السماء ماء، او راوری د بره نه ماء نوبو، فاخرج به روباسي الله تعالی پای سره من الثمرات میوې رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو. الله وی باران راوروم، دا څومره لوی نعمت دی. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې یو الله عبادت وکړي، د الله نه علاوه بل څوک لایق د بندګۍ نشته. فلا تجعلوا لله، نو دا دقه ثمره دلایل دي ته وایي. ټول دلایل ذکر شو، دې لپاره ذکر شو فلا تجعلوا لله اندادا، تاسو مو جوړوي د الله لپاره اندادن شریکان، وانتم تعلمون، تاسو پیږئ، تاسو خپېږئ چې ګوره دا سخت ګناه ده، الله تعالی لپاره شریکان نشته لري، خپېږئ او بیا هم کوئ.
وإن كنتم في ريب. اوس دا جواب دا شوبې دی چې د قرآن متعلق راتللو داسې کتاب خو موږ هم جوړ کړو، دا خو خبرې دي و عربي ده، صرف عربي موږ هم جوړه کړو. الله تعالی هغې ته چیلنج ورکوي. مفسرین وایي قرآن چې یو څو طریقو باندې دا چیلنج ورکړی دی، یو اول به دې طریقه باندې ورکړی دی، الله وایي زه د قرآن په شان اجده نو فلیأتوا بحدیث دې په شان یو خبره یو کلمه چې نو راوړئ، یو آیت راوړئ، که دا هم نشئ کولی نو دلته به یې وایي فلیأتوا بسورة من مثله، قرآن په شان یو سورت راوړئ، د قرآن د سورتونو په شان یو کوټه سورت راوړئ، که دا هم نشئ کولی نو به بل ځای کې وایي فلیأتوا بعشر سور من مثله، د قرآن د سورتونو لس سورتونه دې راوړي. او بیا مفسرین وایي په عربو کې چې دی نو خاص کر مکه کې لس ډلې وي، نو د هغه لس ډلو برابر الله تعالی ورته وایي دغه یو ډله چې یو سورت راوړي لس سورتونه به شي. او بیا ټولې دنیا ته بل ځای کې چیلنج دی، انسانان او پیریان دې ټول ملګري شي او د څومره چې ستاسو معبودان دي هغه هم دې سره ملګري شي، د قرآن په شانه فلیأتوا بکتاب مثلی، د قرآن په شانه کتاب الله تعالی راوړي، خو اوسه پورې هغه نه دی راوړی. وإن کنتم کوچرې وای تاسو فی ریب بشک مما دا کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی علی عبدنا خپل بنده ته، فأتوا نو راوړئ بسورت یو سورت من مثلی بشان د دې باندې، ودعوا شهداءکم رو بلئ شهداءکم گواهان خپل، ستاسو خپل معبودان گواهان مشران، من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، ان کنتم صادقین کوچرې تاسو رښتینی وای، فإن لم تفعلوا دا اوس زجر او رټنه ده، ګوره تخویب دی یره که داسې کار دې ونه کړلو د قرآن مقابله کې او نشي کولی او صفا خبره ده چې اسې هم نشي کولی، دا د آیت کې دا مسله منځ کې ده، نو که وم نه کړلو نو الله تعالی وایي ګوره بیا اور شته دی. فإن لم تفعلوا که چېرې وم نه کړو دا کار، ولن تفعلوا چېرې هم نشي کولی، فاتقوا النار ویرېږئ د اور هغه نه، التي هغه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دی، والحجاره او کاڼي دي، خلک یې خشاک دی او کاڼي خشاک دی. نو یا خو کاڼي خو اور څنګه خشاک دی؟ مفسرین وایي د دې د وجې نه چې ګوره کاڼی ډېر سخت دی، نو چې د کاڼي اوري نو هغه هم ډېر خطرناک او ډېر سخت به او یا دا کم معبودان چې د دې ونو دغه معبودانو نه به الله تعالی د دې او د سپکاوي دپاره به الله تعالی دغه ګټو نه اور چې نو بلوي. اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو، اعدت تیار شوی دی دو مسلمانانو دا عقیده ده او مضبوط عقیده ده چې جهنم او جنت چې دی نو د مخکې نه الله تعالی تیار کړي دي، او احادیثو کې راځي چې نو ډېر اوږد تفصیل دی چې الله تعالی د مخکې نه جهنم او جنت تیار کړي دي، او هغه الله تعالی چې نو مقرر وخت باندې به هغه الله تعالی راښکاره کوي او خلک به هغې ته داخلېږي. اعدت تیار شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو، د کافرو دپاره تیار شوی دی. خو که مسلمان ولځي لکه دا یو سوال دی که نه چې الله وایي جهنم د چا دپاره تیار شوی دی؟ د کافرو دپاره. او حالانکې موږ خو احادیثو کې او ډېر آیتونو کې معلومیږي چې مسلمانان به هم جهنم ته ځي، نو دا څنګه چل دی؟ نو د هغې جواب دا دی چې تیار شوی د کافرو دپاره دی، خو کم سړی چې هغه د کافرو عمل کوي او د الله تعالی خلاف کوي نو هغه سړی به نو هم دغه جهنم ته ځي. او دویم خبره دا ده چې کافر چې جهنم ته ځي نو هغه دغه دپاره تیار شوی دی، هغه ټول وخت ټول عمر به وکړي، او هر چې مسلمان دی نو هغه به صرف د صفایي دپاره به ځي، بیا به د هغې نه راوځي. وبشر الذین آمنوا اوس بل طرف ته نو بشارت او زیری دی، الله وایي زیری واوره که نه، وبشر الذین زیری ورکړه هغه کسانو ته. او مفسرین وایي د قرآن دا طریقه د طرز دی چې کوم ځای کې یره ذکر شي نو د هغې څخه فورا بشارت ذکر کوي، کوم ځای کې بشارت د هغې سره یره چې ګوره ایمان هم دې ته وایي چې ته به د یرې او د تمې په منځ کې به چې دی نو ته اوسېږي، یاره جهنم ته لاړ نه شو، دس چل ونشي دا چل ونشي، بیا ته به تمه لري چې شکر کریم هم ویلی دا هم کار هم کړی دی، دا منځونه کوو دا کوو، نو الله تعالی هم جنت ته انشاءالله داخل کړي. نو وبشر الذین زیری ورکړه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملو الصالحات او نیک عملونه کوي. عمل صالح علما کرامو یې ته وایي ما وافق الکتاب والسنه، چې د قرآن او د سنت سره کم عمل برابري هغه ته به ګوره عمل صالح ویل کېږي، چې د قرآن او د سنت سره موافق نه وي ټکراو یې راځي نو هغه چېرته عمل صالح نشي کېدلی، هغه بدعت دی. او نبي علیه السلام وایي کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار، هر بدعت چې نوم یې بدعت دی نو هغه به ګمراهي ده، او هر ګمراهي به چې دی نو هغه به په جهنم کې سوځي به. وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي. ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار،
الله وایي چې دا کارونه کول ایمان وساتي او دویم عمل صالح، نو د هغې دپاره بشارت دی. خو مفسرین وایي دا بشارت په داسې کامله طریقه باندې دی چې هېڅ یو خبره یې ترې نه برېښي. لکه یو سړی دی هغه اول چې د ټولو نه اول هغه د خپل ځان دپاره د کور غم کوي، کور هم نشته دی او هر څه چل کېږي، خو دا کور اول دی، د کور غم وکړو، کور خپل نه کېږي په کرۍ باندې نیسي، خو کور ځان دپاره برابروي. نو اول د هغې دپاره الله تعالی وایي چې بېغمه اوسېږه، ان لهم جنات، چې یقینا د دې دپاره به جنتونه وي. دویم چې کور کله سړي ته میلاو شي نو په کور کې چې اوبه نه نو زندګي چې دی نو هغه بیا ډېره ګرانه وي، ځکه چې د دې نه بغیر هېڅ یو کار نه کېږي د اوبو نه. نو هغې هم الله تعالی بشارت ورکوي چې تجري من تحتها الانهار، تجري بهیږي به او روانې به من تحتها لاندې د دې نه الانهار، ولې به د دې نه لاندې بهیږي او روانې به وي. کلما رزقو، بل کله چې سړی اوبه مو ته میلاویږي هغه باندې اودسونه کوي، یو غسل او یو شی بل شی استعمالوي، خو چې کله خوراک نه وي د سړي دپاره، میوې نه یا نور د رزق درک یې نه لګېږي نو هم پریشاني ده. نو الله تعالی وایي نه، رزق په تا ته په جنت کې میلاویږي. کلما رزقو، هر کله چې ورکړی شي منها د دې جنت نه من ثمرة څه میوې رزقا دپاره د خوراک، نو خوراک خو ته میلاویږي، ځه هلته به میلاویږي. خو په خوراک کې بله مسله ده، ځینې وخت کې خوراک سړی ورته میلاو شي خو د خوراک په چل باندې نه پوهېږي، دا به سړی څنګه خوري، دا به څنګه چل کېږي. او تاسو مو اوس ووایئ چې لکه دا څه خبره ده چې یو سړی یو څیز به د خوراک یو سړی ته به پته نه لګي دا څنګه سړی خوري. نو ډېر څیزونه دي چې هغه موږ نه پېژنو. او د دغه کې عبدالرحیم شیخ صاحب ویل موږ عمرې له تللو ویل په جاز کې وو، نو جاز کې ویل یو قسمه لوښي راوړو چې ما چې خدای دا به اوس څنګه پلاو، خو ځان ته مې خوا ته ویل یو پنجابی به د سیټ کې بل ناست و، ویل هغه ته مې پټ پټ کتل او ځان له مې ذکر شروع کړ، که نه کې تورې که زه ځان خو مې داسې نه دا کوم چې مې نه پوهېږم، نو خپل ذکر مې شروع کړلو. هغه چې دغه وکړه پنجابی ویل په دې باندې پوهېدل، دغه لوښی هسې کولاو کړو، پای کې به ځان ځان خانې وې هغې هم کولاولې او هغه څیز به یې ترې راخیسته او خورو به، نو ویل ما رو تاسو پې کېښود او شروع مې وکړه هغه شانه. نو چې کله سړی یو څیز نه پېژني او د خوراک په چل باندې نه پوهېږي، ډېر څیزونه دي د ګاړو کې مېوې شانه میلاویږي، کوپرام وسه یو نور داسې خړ خړ شیونه وسه، نو هغه موږ چېرته لیدلي دي، سړی به څنګه خوري چې هغه ته نه یې ښوده دې طریقه باندې به یې خوري. نو اتې ورځ کې کراچۍ کې موږ وو نو هلته ځینې څیزونه وو، مالدا به سړی څنګه خوري. نو دغه صحیح خبره ده، جنت کې به رزقونه به وي، میوې به میلاویږي، خو څنګه به وي؟ قالو، دا جنتین به وي هذا الذي، دا خو هغه دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې په دنیا کې چې مخکې کوم وخت دا خو هغه شان مڼې دي. نو واتو به ور بکړی شي دغه متشابها یو شان ته په رنګ کې، یو شان ته رنګ خو به یو شان دی، خو حدیث کې به راځي چې د یو ونې میوه چې دی نو هره میوه به چې دی نو بدلې د بلې نه، او د هرې میوې ذایقه او خوند به هغه د بلې نه بدلې او مختلف به وي. ولهم فیها ازواج، اوس کله چې سړی کورم جوړ کړي د رزق او د روزۍ هر څه برابر دي، خو چې مرګره اوسنۍ نو بیا هم زندګي نه تېرېږي. ولهم فیها ازواج، نو الله تعالی وایي د دې دپاره به په دې کې ازواجون بیبیانې به وي، ملګرې به وي، بیبیانې به ورسره وي. او اخرنۍ خبره په هغې کې دا چې کله بیبي مې د پنجپیر شیخ صاحب شیخ طیب صاحب چې نو هغه چې کله موږ درس کې وو نو هغه دا خبره کوله، ویل ځینې وخت کې ځینې ښځی خو ویل هغه داسې ویل خیرن او داسې سخا بسخا ویل چې د غوجلې موږی که نه، غوجلې موږی هم لیدلی که نه په شانو باندې تک تور شوی او دغه ټول، نو هغه شانه چې ویلي نو هم ویل مزه نه کوي. نو جنت کې به داسې نه وي. ولهم فیها ازواجون، د دې دپاره به بیبیانې خو مطهرتون پاکې کړی شوی وی، پاکې کړی شوی وی. بیا حدیث کې راځي چې هر قسمه پلیتینو نه بچلنو هغه جنت کې به دا خلک محفوظي او پاک به وي، میتیازې وغیره دا به نه وي، او نور چې څومره مشکلات دي هغه ټول هر څه به الله تعالی د هغې ختموي او بلکل صفا سوتره به وي. اخرنۍ گزارش دا وي چې کله یو سړی په یو کور کې خو کله وایي هارټ اټیک ورته وشو، کله وایي ګاډی پې وخت، کله وایي دا چل وشولو دا وشولو، سبانه ورته جوړېږي، خو د دنیا هغه کور ته پاتې کېږي او ځي دی. قیامت کې دا نشته دی. وهم فیها خالدون، او دی به الله تعالی په دغه جنت کې خالدون همیشه دپاره یي. ان الله لا یستحیي ان یضرب مثلا ما بعوضه، دې ځای نه یو سوال او د هغې جواب. مفسرینو ډېر بحث دې ځای کې کړی دی چې دا سوال د څه شي نه پیدا کېږي. نو ځینو مفسرینو ویلي دي چې دا په سورت عنکبوت کې د غڼې بحث راغلی دی، او ځینې ځای کې چې دی نو سورت حج په آخر کې
هم دغه شان د ماش او دغه باس راغلی د مچ باس هلته راغلی دی نو هغه مچ باس او د غڼې باس او دغه چې د کافر واورېدل نو هغه ویل دا څنګه قرآن دی چې کله پکې مچان د مچانو خبرې دي او کله پکې د میږانو دي او کله پکې د غڼو دي نو هغه اعتراض وکړلو قرآن ول جواب ورکړلو دې ځکه چې ګوره الله جل شانه دا خبرې بیانوي او دا د حق د ښکاره کولو لپاره خو زمونږ استادان وایي دغه خبره دومره برابر او صحیح نه ده برابر نه خوري هغه وجه دا ده چې ګوره دا صورت مخکې نازل شوی دی او هغو کې ځینې صورتونه دي چې هغه وروسته نازل شوي دي نه څنګه چللی چې جواب راول میلاو شو هغو به وروسته اعتراض وکړو نو د اعتراض نه وروسته خلک جواب نه کوي بلکې مخکې جواب نه کوي بلکې چې اعتراض کله وشي نو خلک به وروسته جواب ورکوي نو دا صورت د هغې نه ژر مخکې دی نو په کار دا وه چې دا وروسته نازل شوی وی خو صحیح خبره دا ده چې ګوره دا مخکې ځکې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا اور بل کړی لکه جیمې کې خلک اور بلې ورته تودېږي دغه شان اور بل کړی او بیا چې نو اسمان کې ګړز ګوز او باران راکې شو شقړې یو دا یو شبل چې دا خبرې وي نو دې کافر وویل چې دا څنګه قرآن دی چې دې کې غټې غټې خبرې وي د بادشاهانو خبرې د باران ته څه ضرورت دی وریځو ته ګړز ګوز ته برېښنا ده نو د هغې الله جل شانو جواب کوي چې ګوره یو خبره او الله جل شانو حق خبره کوي نو هغه کې الله تعالی حیا نه کوي چې دا خبره یا بیکاره ده او کمزورې ده که هغه به په مچ باندې خبره یو سړی به پوهېږي او که د ماشي په ذریعه باندې پوهېږي په هر مثال باندې پوهېږي الله تعالی وایي بیانومه ان الله لا یستحي یقینا الله تعالی حیا نه کوي لفظي معنی دقه لا یستحي حیا نه کوي خو علماء کرام یې داسې معنی وکړه لا یستحي لکه یو سړی چې حیا کوي قانون یو کار نه کوي خلکو یې دا ولې ونه کړو مړه شرمېدلو حیاناک سړی دی او شرمېدل او دې د وجې نه دا پلانې کارونه کول خو الله جل شانو داسې د هغه له حیا نه راځي نو هغه د حیا سره لازم څه شی دی پرېښودل د کار دی او کار چې حیا به یو سړي کې دغه راشي شرمېږي نو کار نه کوي نو دقه معنی دلته وکړه ان الله لا یستحي یقینا الله تعالی نه پرېږدي لا یستحي نه پرېږدي یا داسې معنی وکړه لا یستحي باک نه کوي ان یضربه چې بیان کې مثلا ما یو مثال د مثالونه بعوضة کما شی فما فوقها یا پاسه د ماشي نه د ماشي نه د پاسه څه شي نو ماشي د هغه نه د پاسه چې نو غټ لږ مچي بیا مچي او داسې غټ غټ ورور پسې ځنو او یا داسې معنی فما فوقها یا پاسه د ماشي نه نو د ماشي د پاسه وزر یې که نه نو الله تعالی وایي که زه د وزر مثال بیانوم کوم شی بیانوم دا د وضاحت دپاره لکه حدیث کې راځي نبی علیه السلام د الله جل شانو په نسبت باندې د دنیا قدر او عزت چې دی نو هغه د ماشي د وزر عمر هم نه دی د ماشي د وزر عمره نو دا صرف د وضاحت دپاره دی نور د ماشي زموږ څه کار دی فاما الذین آمنوا اوس کله چې حق بیان شي نو دوه ډلې جوړېږي یو خلک یې نو هغه مني او بل خلک نور بل طرف ته چې کوم خلک هغوی موږ دې منو تیار نو دا څنګه خبرې دي نو هغه دواړه ډلې الله تعالی بیانوي او هغو ته زجر ورکوي فاما الذین هر چې هغه کسان یامنو چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون هغه یې پوهېږي انه الحق چې دا قرآن او دا خبره او دا مثال چې دی نو دا حق دی من ربهم د طرفه د رب نه واما الذین او هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر یې کړی دی فیقولون هغې وایي ماذا اراد الله څه شی اراده کړی الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره دې مثال ته څه ضرورت و دا څنګه مثالونه دي یضل به کثیرا ګمراه کوي الله تعالی په دې سره کثیرا ډېر داسې معنی هم صحیح دی یضل به ګمراه کوي په دې سره کثیرا ډېر نو ځینې خلک یې هغه چې ځینې خبرې واوري د هغې د وجې نه ګمراه کېږي ویسته عقیده خرابېږي او بله معنی دا ده یضل به ګمراهي ښکاره کوي الله تعالی به د قرآن سره کثیرا د ډېرو خلکو ګمراهي الله تعالی ښکاره کوي چې حق خبره وشي که نه موږ ته به څه پته لګېدلی وی چې دا پلانې سیرت نه تلل او یا چې دی نو د مثلا دا ډلې دي شیعګان دي او پلانې دي او یهود او نصوارا دي دا موږ ته څه پته لګېږي یهود خو داسې عجیبه مالداري او داسې دولتونه الله تعالی ورکړي دي نو موږ ته څه پته لګېږي دا ګمراه دي که څنګه چللی نو د قرآن الله تعالی داسې یو کتاب دی چې دا د خلکو ګمراهي راښکاره کوي یضل به ګمراهي راښکاره کوي الله تعالی به دې سره کثیرا د ډېرو یهدي او الله تعالی هدایت کوي او سمه لار ښیي الله تعالی به دې قرآن سره کثیرا ډېرو خلکو ته الله تعالی لاره ښیي هدایت ورته کوي وما یضل به او نه ګمراه کېږي به دې سره نه بېلارې کېږي به دې قرآن سره الا الفاسقین مګر فاسقان خلک هغه بېلارې کېږي الذین د دې فاسقانو مختصر صفتونه دي بد صفتونه دي چې دا فاسق چاته ویلی کېږي نو د هغې مختصر لنډ الفاظو کې داسې وایي چې کم یو سړی هغه الله تعالی یو کار حکم کړی دی چې دا کار دې وشي هغې نه کوي
الله تعالی ویلي دا کار دې داسې وکړی شي هغه نه کوي یا الله تعالی داسې وایي د خپلوانو سره د مور او پلار سره د ورونو سره د ترونو سره چې دی نو ته دې بېوستی ستا دې ورسره جوړی روغ دې اوسئ او دا چې دی نو جدایي هغو منځ کې راولي نو دغه الله تعالی فاسق سړی دی الذین دا هغه کسان دي ینقضون چې ماتې عهد الله وعدې د الله تعالی من بعد میثاقې وروسته د مضبوطوالي نه ویقطعون ما امر الله ويقطعون او جدا کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی الله تعالی به د هغې ان یوصله چې پیوسته کړی شي الله تعالی حکم کړی که نه چې دا خپلوانو سره تاسو خپلوان پیوسته که هغه ځان ته رانږدې که یو ځای که او دی چې کوي ویقطعونه پرې کوي جدا کوي ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون دی تاوانیان دي کیف تکفرون د دې ځای یو درې نعمتونه الله تعالی جل شانه ذکر کوي الله وی ګوره دا نعمت مې د باندې کړی دی نو ته ولې بیا الله تعالی خلاف کې او د الله تعالی نه انکار کې د الله تعالی ذات نه مني دا نعمت مې د باندې کړی دی اولنی نعمت دا دی الله تعالی وایي چې نشته مې شته کړی ته نه وې په دنیا کې الله تعالی وایي ته مې څه کړلې پیدا کړلې او شته مې کړلې دا د ټولو نه لوی نعمت دی نو الله تعالی وایي ته څنګه کفر کوې دویم نعمت الله وایي آدم علیه السلام ستاسو نیکه چې دی نو هغه مې ډېر معزز ګرځولی تر دې پورې چې ملائکو ټولو هغه ته چې دی نو د تعظیم سجده لګولې وه او زموږ پښتو کې او په اردو کې به ورته موږ داسې وو چې سلوټ یې ورته کړی و ټول ملائکو چې دی نو آدم علیه السلام ته څه کړی سلوټ کړی و نو الله وایي دومره عزت دا بس دی که نه او بل نعمت به په دې طریقه ذکر کړي الله وایي آدم علیه السلام ستاسو مشر و د هغه نه غلطي شوې وه خبره ته ایر شوې وه الله تعالی وایي معاف کړی مې و نو دا اشاره ده دې خبرې ته چې که ستا نه هم غلطي کېږي الله تعالی وایي تا معاف کومه خو په شرط د دې باندې ته توبه وباسې او د هغه کار نه پښیمانه شي کیف تکفرون څنګه کفر کوئ تاسو الله تعالی وایي بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتا او تاسو وایي څه معنا نش امواتا معنا نش دلته لفظي معنی ده سو کنتم او وای تاسو امواتن مړه نو مړه وای کنه نو بیت شلو فاحیاکم الله را ژوند کړی نو موږ مخکې مړه نه وو بلکې نشو نو پیدا نو مړه هغه ته نه وای یو سړی چې کله زمونږ د کتابونو کې دا منطق چې تاسو خیالم کړی اورېدلی به کنه منطق دی دا پلانې مخکې به دا خبره ډېره مشهوره پلاني وي چې نو منطق ویل لیونی شوی به کې وو نو دې منطقو کې دا ځینې خبرې منطق نور څه نه خو هسې دا تاو راتاو خبرې به کېږي داسې الټا خبرې به کېږي نو هغې وایي دا کونډ هغه ته وایي چې ښځه یي دا منطق دغه چې دی نو هغې وایي کونډ چا ته وایي هغه چا ته وایي چې ښځه یي حالانکې موږ کونډ هغه چا ته وایي چې ښځه دې مړی که نه هغه وایي مړ هغه ته وایي چې هغه ژوندی نو اوس په دې باندې سړی وایي چې لکه تا اوس څه خبره ده چې مړ هغه چا ته وایي چې هغه څه شی ژوندی دا خبره د هغو صحیح ده خو موږ بې نه پوهېږو نو څنګه خبره صحیح ده هغه وایي مړ دې ته وایي ګوره ما ته وکې ده دیوال ته مړ نه ویلی کېږي ځکه په دې کې ژوند نه راځي نو مړ هغه ته ویلی کېږي چې هغه اول ژوندی هغه کې ژوند شي راتلی ژوند پکې شي راتلی نو وروسته به نو مړ ورته شی ویلی نو دیوال ته خو ته مړ نه شوې ته دیوال مړ دی دغه شان کونډ هغه چا ته وایي چې ښځه یي نو هسې خو بل چا دغه کونډ نه شي ویلی که نو چې راولې ښځه یي او بیا دې مړی نو هغه ته کونډ ویلی کېږي نو چې ښځه نه دې سره عبدالجواد شیخ صاحب وایي زه چې دی یو ځای کې وم یو کس به راتله ورځ به راته چې شیخ صاحب دعا راته کوم چې الله بچي راکړي مېلمه چې صحیح ده دعا به مې ورته وکړه بیا به کله درس ته بیا به راغلی چې دعا کوم بیا به دې ورته ویم چې وروره واده ماده دې کوی چې واده خو مې نه دی کوم چې خدای کور مان کوم چې وځه خو دغه راول داسې و چې دعا دې ته وکړي چې الله ښځه درکړي واده وکړي نو بیا به وروسته الله بچي درکوي نو دغه شان دا خبره هم ده وکنتم او وایي تاسو امواتن مړه نو مړه خو مرګ هله سړي باندې راځي چې راول ژوندی موبایل یې بند کوي نو راول سړی ژوندی نو بیا وروسته مري نو دلته معنا داسې صحیح ده وکنتم او وای تاسو امواتن نشه فاحیاکم نه الله شته کړلی الله شته کړی را پیدا یې کړی ژوندي کړی ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو لره ثم یحییکم بیا را ژوندي کړي ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کړی شئ نو الله وایي د نشته مې شته کړی زما عبادت کوئ هو الذي دا الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي ستاسو دپاره ما څه فی الارض وسمکې جمیعا ټول دا ټول الله تعالی ما پیدا کړي دي او ستاسو د پیدا دپاره پیدا کړي دي په دې کې بیا اوږده سوالونه او جوابونه مفسرینو کړي دي چې ګوره الله تعالی ټول هر څه مې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره دا ځمکه کې ټول هر څه دا مې ستاسو پیدا دپاره پیدا کړي دي نو بیا مفسرینو سوالونه کړي دي چې دا اوس ماران او لړمانان او داسې خو پیدا به دې کې نه دا نقصان سړی خرابوي او چیچي او نقصان سړی ته رسوي نو دې څه پیدا ده نو هغه بیا مفسرینو اوږده جوابونه کړي چې ګوره د دې نه دا مراد دی او د دې نه دا مراد دی خو حاصل دا دی چې هر یو څیز الله تعالی په دنیا کې پیدا کړی هغه کې به څه نه څه پیدا به وي ډاکټران د هغې نه دوایانې او دا دغه د ټول د دغه
مارانو د زهريله سيزونه چې دینه جوړي نو دا ټول ارڅ د الله تعالی د پیدا لپاره پیدا کړی دي د مخلوق د پیدا ثم استوى به قص وکړ الله تعالی الى السماء اسمان د فسواهن برابر کړ سبع سماوات او اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله تعالی پر شی باندې په هده الله پر شی باندې په هده الله تعالی د ارش خبري او د هر څه نو الله تعالی ته پته ده چې اسمانونه ما څومره پیدا کړی دي څومره غړ دي څومره لوړ دي واذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه اديزنا قدوم نعمت مونږ چې آدم علی السلام هغه له ملت عزت ورکړو هغه د تمهید دی واقعات د سوا چې الله جل شانه ملائکه ته خبر ورکړلو ول زه په دنیا کې یو مخلوق پیدا کومه چې هغه د ویل کېږي انسانان او هغه باغی باندې جدنو یو مشر ولا پیدا کوم آدم علی السلام دغه مس کې بجدنو فیصله کوي خلیفہ به نگران به دغه بجدنو خیال ساتي نو ملائکه جدنو صرف د خپل صفای د پاره دا خبره وکړه د مخکې نه خلاصون ان شاء الله به آزاد ورزو نور به کس نشته لري د خپل صفای د پاره صرف ملائکه د سیویل یا الله منګه خو جدنو ستا عبادت کوو منګه ستا تسبیح او ستا پاکي او هر وخت تابعدار نو خو بس غلطی نه کړی نور مخلوق پیدا کړي لکه یو نوکری او یو ځکه د یو مشر سره وسینو هغه یو بل نوکر را ولم او د سکوم نو هغه دغه تخپل ته وی چې لکه خو وخت باندې ډیوټي لمرازم دا کومه بس نقصان نه کړي نو هغه ته جواب ورکړي چې نه تا کې خپل نقصان نشته خو بس منکار ډیر شوی دی بل څه مسله ده د وجه نورم زیاتوم او تا کې څه نقصان نشته ملائکه د خپل صفای لپاره دغه خبره وکړه او الله جل شانه چې د آدم علی السلام پیدا کړلو به ملائکه چې دا خبره صرف تاسو کړه ویل یا الله ته دا مخلوق سره پیدا کړي به فسادونه کوي نو د دې نه خدای چې پیدا نشي نو الله جل شانه د دې خبره د کار کول د بار تلاوي چې زه پیګم تاسو نه پیګی دا غي د کار کول د بار تعالی مختصر شان امتحان دا غونه واخص ملائکه ته او آدم علی السلام ته دغه نمونه خودل دا دته روټي ویل کېږي دته مثلا لوکي ویل کېږي بده کې دته اور ویل کېږي دته وبو دا پلانې شو دا شي کنه نو ورسته ته به تاسو وشلو چې زوستاسو بیان وکړي د ډوړې څخه کمال له د وبو څخه کمال له د لوکي څخه کمال له غنمو څخه کمال له پلانې شو دته بوسونه دی وش نو آدم علی السلام چې هغه به باندې پیدل ځکه هغه ضرورت لرلو او ملائکه چې هغه به خبرو باندې نه پیدل ځکه هغه ضرورت دی خبرو ته نه لرو نو الله جل شانو به صفات نو پیدا کړي ملائکه چې چپ شړي موږ د خبرو باندې پیګو نو الله جل شانو آدم علی السلام ته ویل ته شروع وکړه آدم علی السلام هغه ضرورت لرلو الله جل شانو به هغه قدرت پیدا کړو هغه شروع وکړه ول د دې دا پیدا ده په دې وبو باندې سړی جن تندې ماتيږي په دې باندې سړی مړیږي دا ټول خبرې چې دنه وکړلې او ملائکه جن هغه اقرار وکړل ویل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله بس موږ ته جنو پته نه وو ته چې دنه په خبردار ذاتي واذ قال ربك کله چې ویل رب صلی الملائکه ملائکه ته اني جاعل یقینا ز پیدا کون کې ما فی الارض مسما کې خلیفۃ یو خلیفہ پیدا کوم نو ملائکه مفسرین وای ملائکه ته چې د ټکی نه پته ولګیدل خلیفہ هغه چاته ویل کېږي چې هغه د خلکو نگرانی کوي هغه د خلکو مېز کې چې نه جوړې کوي صلح کوي نو پته لګي جوړ او صلح اله کېږي چې کله ورانه او جګړه راشي نو پته لګي چې د انسانان مخول مېز کې اختلاف به راځي لانجه او جګړې بکې نو د وجه نه ودا فیصله کوي نو هغه ویل یا الله تاسو مخلوق ولې پیدا قالو ملائکه ویل اتجعل آیات فیدا کیفها په دې زمګه کې من احسو یفسد فیها چې هغه ورانه او فساد کې په دې زمګه کې ویس کو دما او توي بین دی یو بل جن هغه یني به کوي قتلونه به کوي ګناونه به کوي ډاکې به لګي ونحن نسبح او منګه تسبیح او به حمدک بسناسبت صابانی ونقدس لك او پاکي بین او ساده بارا دا نحن نسبح ونقدس دا یو بل تنزدي نزيدي بس نسبح بحمدك نسبح تسبيح بين وبحمدك سرد سنا صفات ونقدس لك او لوی بين وصدق شان معنی بکار ده قال الله تعالی ول اني اعلم یقینا مقدس جدن غلوی او عزتمند ویل کی کنه بیت المقدس او کور د عزت او دلوی والا قال الله تعالی ول اني اعلم یقینا زبګ ما په اسمان لا تعلم تاسو په نه پیږي وعلم ادم الاسماء وسغا امتحان الله جل شانه دی باندې کوي وخدل الله تعالی الاسماء آدم علیہ السلام تسنمونه
وعلم آدم الاسماء وخذل الله تعالی آدم علیہ السلام ته نمونه كلها ټول وخذل. نو ځنې مفسرین په دې کې هغه غریبانو نشدار ډېر کوشش او مهنت په دې کړی دی او دې خبرې چې دی نو ډېر سخت بازاب کړي دي چې ګوره الله جل شانه آدم علیه السلام ته او په دې کې بریلی نم چې نو بیا رالګېږي هغوی ګوره پیغمبران چې نو په غیب باندې پوهېږي او ټول علم د ما کان او ما یکون ورسره ډېرې قصې خطارې کوي نو هغه د دې ځای نه استدلال کوي وایي ګوره الله جل شانه نومونه ورته ښودلي وو کلها ټولې ورته ښودلي وو. نو بیا د مفسرینو نورو د هغې جواب کړی دی چې ګوره دا کلها موږ ځینې وخت کې خو هسې د مبالغه دې ته عربی کې ویل کېږي. په دې طریقه باندې موږ وایو لکه خلک وایي یاره د پلانې وایي بازار ته تللی او چې څه شی موندلي بازار کې ټولې راوړي دي خیال هم کړی که نه. په دې روژه کې خاص کر خلک دا خبره ډېره کوي و یاره په دې روژه کې وایي چې پلانې وایي چې بازار ته لاړ شو چې څه شی مومي ټولې راوړي دي. ټول نه راوړي او بلکې هسې ډېروالي ته اشاره ده چې ډېر څیزونه راوړي. لکه نور ځایونو کې هم دغه شان راغلي د بلقیس وروسته واقعه راځي هغه چې کله هغه ملا چرګک ته راغلی دی نو هغه بیا هغه سلیمان علیه السلام ته وایي زه داسې یو دغه خواله تللی وم داسې یو بادشاهي والته چې هغې له الله تعالی ځای نو هر څه شی ورکړي وو ټول هر څه شی هغه له ورکړي وو چې څه شي ضرورت نو ټول هر څه خو له نه ورکړي که نه ځکه چې اوس زمانه کې لکه مثلا ډېر څیزونه دي ګاډي دي جهازونه دي دا څیزونه د هغې سره نور د سلیمان علیه السلام چې څومره بادشاهي وه هغه د هغې سره نه وه حالانکې هغه ټول څیزونه ورکړی شو که نه ټول دغه معنا ده جمیع بلکې دلته ډېروالي ته اشاره ده کلها ټول ثم عرضهم بے پیش کا اللہ تعالیٰ دغه علی الملائکة ملائکو ته فقال نو الله تعالی ته ویل انبئوني خبر راکئ باسماء هؤلاء فرمونو دا څیزونو باندې ان کنتم صادقین کو چرې رښتینی وي قالوا بس هغوی اقرار وکړو سبحانک یا الله پاکي تعالی را لا علم لنا نشته د علم موږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ ته ښودلی دي انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پوه حکمتونو والا ذات دی دا یو ډېره ښایسته کلمه ده سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نبی رسول الله سلام حدیث کې وی بهترین علم چې نو هغه دام دی او نبی اسلام وی دام د علم خبره ده چې د یو خبره ته پته نه وي ته وایې چې لا علم لنا موږ ته بس علم نشته زه به دې خبره لا علم لي زه به دې خبره باندې ځنو ما ته پته نشته دی. اکثر چې د کله د یو سړي نه تپوس کوي او دا ډېر اختلاف هم دغه نه پیدا کېږي چې د چا نه تپوس کېږي بس جواب ورکوي فتوا ورکوي که نه نو دغه د وجې نه ډېر نقصانونه پیدا کېږي. نو بس نبی اسلام وی دام غټ د علم خبره ده او د فتوی په باب کې او د دې مسلو په باب کې نو علماء کرام ډېر زیات ډېر احتیاط نه چې نو هغې کار اخلي. هغه وایي فتوا ورکول چې نو هغه اسان کار نه دی. نن سبا خو د روپۍ 20 مفتیان میلاویږي نو چې تپوس به دې نه کوي څه ډک او فتوا به ته میلاویږي. اوس د څو ورځو کې 13 ورځو کې فتوا د کراچۍ یو غټه مدرسه ده موږ 13 ورځو کې ورغلي مو د هغې نه یو فتوا دغه شوې ده نو ټول پاکستان چې نو هغه د وجې نه ایسته په دغه باندې د غټ مشکلات جوړ کړي دي. نو دا فتوی او دا دغه شی نو لګېږي او داسې یو سړی ونه چې بس ما ته پته نشته دی او محققین علما کرام چې هغه ماشاءالله په دې خبره کې نو ډېر هغه احتیاط کوي او ډېر احتیاط خبره ده چې کله د یو سړي د تپوس کې اکثر عامو خلکو نه تپوس وشي که نه او ایسته به نه یو کې او نه بل کې او ډایرکټ فتوا به ورکوي او د یو ځای نه ورشغوي او داسې جواب دی او بل د بل ځای نه ورشغوي چې کله تپوس چا وکړو نو بیا راشه په تودېږي خدای بلا بوختین به ته میلاو شي. قال یا آدم بس دا د ټولو نه بهتره خبره ده چې لا علم لنا بس ما ته پته نشته دی. امام مالک رحم الله باره کې راځي چې یو مجلس کې د هغه نه څه ډېر زیات تپوسونه وشول هغه شاګردان یې وایي او هغه به ویل چې ما ته پته نشته دی دې خبره باندې نو ځینې وخت کې به تا دغه وویل چې ګوره دې خبره باندې خو تا ته پته هم ده ته ولې نه ورکوې. هغه ویل په دې خبره باندې چې ویل ته سر مه خوږوه ځکه ځینې وخت کې ځینې سړی هغه تپوس کوي د وجې نه مفتین دا خبره کوي هغه وایي چې یو سړی دی هغه تا نه کله تپوس وکړي نو ته به ډایرکټ داسې جواب مه ورکوه ځکه هغه بیا خبر وروسته بدلوي ته چې ورته په یو طریقه باندې ویل که داسې چل دی هغه وایي داسې چې لږ یې راګیر کړي نو بیا هغه دا خبرې نه تښتي. نو صحیح خبره دا ده چې کله یو سړی تپوس کوي نو راول دی خبره ولیکي بیا دا خبرې نه خو بېرته نشي تښتېدی که نه اوس ما دا مطلب نه و داسې مې و چې کله خبره ولیکه نو ته ولې د هغې جواب ورکړي نو بیا صحیح دی بیا د هغې نه نشي تښتېدلی او بدلولی نشي. اکثر خلک چې نو هغه موږ ډېر داسې ولیدل یو ځای له ورشي یو مفتي صاحب نه تپوس وکړي دا مسله څنګه ده نو هغې ورته بیان کړي نو دا به کې یو څو خبرې بدل کړي
بل ودې ځای خواله ورشي. دا څنګه شل دا داسې خبره ده نو چې هغه ورته وایي چې کوم ځای کې ورته داسې وایي چې دا ستا دپاره جایز دی، اوس جایز کې ځان دپاره ورځي نو دغه شان نه ده پکار، بلکې د الله تعالی نه یېرېدل پکار دي او په دې کې چې چل ول کول پکار دي چې څنګه مسلې حق شان تپوس کول پکار دي. قال یا آدم، وس ملائکه چې نو هغه د عجز اظهار وکړو یا الله موږ جنو عاجز یو په دې باندې پېنه شروع نو الله جل شانو آدم علیہ السلام ته جواب ورکړ. قال الله جل شانو ویل یا آدم، اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکړ دیو ته بیا اسماء په نومونو دې سونو باندې. فلما انبأهم ارکل چې خبرې ورکړو بیا اسماء په نومونو دې سونو باندې. قال الله جل شانو ته ویل الم اقل لكم، ایا ما نو ویل تاسو ته انی علم غیب السماوات چې یقینا زه پیغام په غیب د اسمانو او الارض وزمکو باندې و اعلم زه پیغام ما پاغه سمانه ته بدون تاسو کار کوي ما پاغه سمانه كنتم تکتم تاسو پټوي چې تاسو کم پټ کارونه کوي یا پټوي کومي خبره زماره پټوي پاغه باندې زه پیغام. واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دې زنا هغه تمهید د آدم علی السلام غلطی د چې آدم علی السلام نه خبره یې شو غلطی دی وشوله داغه خبره جن هغه ته تمهید دی او حاصل دې زیاده ګوره درې قسم مخلوق دی. یو خاکی دی کنه خاکی د خاوري نه چې کم پیدای، بل ناری دی چې د اور نه پیدای هغه د شیطانان او پیریان چې نو د اور نه پیدا دي، او بل نورانی مخلوق هغه ملائک دي. نو د دې درې وانو مخلوق الله جل شانو عجز بده یو څو آیتونه کې ذکر کړي. د نورانی ملائکه چې کوم دي دا غو عجز کو ډایرکټ کار شلو هغه تعالی تعالی د دې کارونو د دې سيزونو څه کارونه صفاتونه دي هغه لري الله مخ نه پیګو هغه په غیب باندې نه پیګي. نو نفي د علم غیب شنه د شانه د نورانی مخلوقنا. وس د ناری چې کوم دی نو هغه شیطان دی الله جل شانو ابا واستكبر، بس هغه چې په غیب باندې پیدا جزا دا انکار چې کوم د سجدې نه وکم د الله تعالی د حکم نه زما دا انکار د دمه څومره ضرر او نقصان رسېدي دې نه خبر نو علم غیب وسه نو به روس ډېر زیات خپه دی شیطان. او د آدم علیه السلام خاکی چې نو دا غنم علم غیب نفي کی چې هغه غریب ته دا پته نه و چې داونه زه وخرم نه زه به دې باندې ماته څومره نقصان رسېږي زما کې د کوزې کوم د جنت نه موزمه خو الله وي پته وته نه علم غیب وسه نو است کار وکړو. درې وانه مخلوق عجز بده کې کار شو. وإذ قلنا للملائکه الله وکړه چې ویل منګه ملائکه ته وسجو سجده وکړي آدم علیه السلام ته سجده وکړي آدم علیه السلام ته. قانون دي چې مفسرین وګړو سوالونو جوابونه تاسو بار اوریدلی چې څنګه سجده خو آدم علیه السلام ته کول سجده د الله نه علاوه بل چاته دا خو شرک دی دی باندې سړی د دین نه وځي او سړی مشرکیږي نو دا څنګه خبره ده. نو دا غي جوابونه مفسرین ډیر زیات ورکړي خو حاصل دا دی چې الله جل شانو کله د یو خبرې حکم وکي کو هغه ارڅنګ بس هغه شان کول وکړي الله وې سجده وکړه بس وکړه. لکه اوس منګه نسوارا جنو هغه دا اعتراض کوي، يهود او هندوان جنو هغه اعتراض کوي وي ګوره منګه او مسلمان خو یو شی مسلمان هغه وي منګه فلا تخیو ځکه غوا د سپېدې او دغه پکې دي کنه منګه هغه سجده کوو او مسلمانان جنو هغه ګټه ته دغه او دیوال ته جنو هغه سجده لګي هغه کعبه ده خو ګټې دي نو دې ته څنګه سجده کوي تاسو موږ نه ډېر بیا خلې وي. نو مفسرین دا غي جواب ورکړي چې ګوره دا مون کعبه ته بیت الله سجده نه لګو بلکې دا مون تعالی حکم کړی چې ماته سجده لګوي نو دغه طرف ته تاسو صرف سجده لګوي نور کعبه ته سجده لګول نشته لګړو دا. نو دلته دغه شان خبره وا آدم علی السلام تعالی تاسو سجده وکړي نو معنا په طرف د آدم علی السلام باندې آدم علی السلام الله جل شانو قبله مقرر کړی و سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو هغه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله. او نور مفسرین وایي مړه وي د دې نه مراد دا سلوټ دی زمونږ فوج او دغه چې کوي دا خو سجده نه بلکې صرف سلامي او سلوټ کولی نو دغه سجده وکړي الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله. ابا انکار وکړو واستكبر او ځان یې غټ وګڼلو وکانه هو د امل کافرین د کافرونه د مخکې الله تعالی په علم کې دا سره نه مني خبره. وقلنا یا آدم منګه ویل اے آدم علیہ السلام اوس کو نسېګان د توسو جو کو بي دي الجنت په جنت کې جنت نه کم جنت مراد دی. نو مفسرین وای د دې جنت نه مراد هغه جنت الخلد کم چې جنت درست خلکو ته ملاویږي هغه جنت نه مراد ځکه جنت الخلد هغه د چې هغه به دغه نه راوتل نشته دی دا بس الله جل شانو عارضه تور باندې مقرر کړي او یو ځای او دغه د مرګ نه وروسته چې کم جنت دی نو هغه د جنت نه ځکه دغه نه به راوتل نشته هغه د جنت الخلد ویل کېږي وزوجک الجنه
بیبي دې ون تم ونوځه او بیبي دې الجنت او جنت ته وکلا منها خورئ دواړه د هغې نه رغدن پراخه حیث شئتما کوم ځای کې هم چې خوښه شي ولا تقربا خو دومره یا ساتئ چې مه نږدې کېږئ هذې شجرته دغه ونې ته د یوې ونې ته به نه نږدې کېږي فتکونا نو شی به من الظالمین د ځان سره زیاتی کوونکو نه ځان سره زیاتی وکړي ظالم ځان نقصان کوونکی ظالم ظلم په معنی د نقصان سره مرضی خپل نقصان به وکړي خپل ځان سره ظلم وکړي زیاتی به وکړي شجره ونه څه شی وه نو ځینې مفسرین وایي چې څوک وایي زیتون و کونه و څوک وایي انځر و یو شی بل شی خو حاصل دا دی چې بس الله تعالی کومه خبره نه ده ښکاره کړې هغه بس پټول پکار دی چې کومه الله تعالی ښکاره کړې هغه ښکاره کول پکار دی چې کومه الله دقه شان پرېږي ابهموا ما ابهمه الله بس الله تعالی کومه خبره پټه پرېږي هغه شان پرېښودل پکار دي او باغې کې شنو قصې قطارین دي کول پکار فازلهم الشیطان وس د شیطان هغه کوم وسوسې دي د هغې بیان او آدم علیه السلام خطا کېږي او د هغه علم غیب نفي کېږي الله تعالی وایي هغه سره علم غیب نه و که وسم نو نه به خطا کېدلی فازلهم الشیطان پس وښویول دی لره شیطان ګوره د آدم علیه السلام الله جل شانو په خپله صفایي بیانوي الله وایي وښویدل لکه یو سړی چې غلطي وکړه نو پلانه دې غلطي وکړله داسې کار یې وکړلو خو یو سړی چې د چا باندې شفقت به ته ای پلان یې خو راولوېدو هغه سامان وسو خو هغه راولوېدلو غریب راښوی شو که نه هغه داسې سړی نه دی نو دغه شان الله جل شانو هم د آدم علیه السلام صفایي بیانوي نه آدم علیه السلام داسې نه کول خو راښوی کړو غریب یې وښوی غلط یې آدم علیه السلام ته نبوت ملو شو آدم علیه السلام د نبی علیه السلام یو حدیث کې راځي وی آدم علیه السلام چې هغه الله تعالی لا نو پیدا کړی خپل نبوت خبر هغه صرف کوي چې ما ته د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام ما ته نبوت میلاو شوی دی آدم علیه السلام هم لا نو پیدا شوی هغه وایي ما ته چې نو د آدم علیه السلام نه مخکې چې نبوت میلاو شوی دی نور د دې خبرې والله والا ما ته دا پته نشته چې هغه په دې وخت کې پیغمبر و که نه و خو آدم علیه السلام نبی علیه السلام دومره وایي چې زه د آدم علیه السلام نه هم مخکې پیغمبر ما ته د هغې نه مخکې پیغمبري میلاو شوې ده او د دې تذکره والله اعلم حدیثو کې شیطان نشي کولی او نو کېدای شي به دغه خبره وه د نبوت نه مخکې به کېدای دا خبره وه فازلهم الشیطان پس وښویول دی لره شیطان عنها دغې نه فاخرجهما راویستلې مما دغسې نه کانه چې ودې فی پای کې وقلنا الله وایي موږ ورته ویل اهبطو کوز شئ او ځئ بعضکم بعض ستاسو نه لباس دپاره د بعضو عدون دشمنان دي ولکم فی الارض او ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د قراری دی او متاع نو پیدا دی الی حین د یو وخته پورې په ځمکه کې ستاسو د یو وخته پورې ځای پیدا ده او اوسېدل دي هلته مفسرین وایي ګوره دوه ټکي ذکر کړل متاع پیدا ده متاع څکه او پیدا ته ویل کېږي نو معمولي څکه ده د دنیا ژوند چې نو دا مونږ خو وکړه کې دا پلانې سیزه مو کړل او دا وکړو دا غټ نعمتونه دي او پیسې دي او روپۍ دي او دولتونه دي خو الله وایي نه ده دا ټول ژوند چې صرف متاع څکه ده صرف معمولي څکه ده او الی حین معنی د یو وخته پورې ټول عمر نه ده الی حین د یو وخته پورې ده ګوره په دې معنی مغروره کېدل او دوکه کېدل پکار نه دي فتلقا هغه نعمت الله تعالی ذکر کوي الله وایي غلطي دې وشوله خبره ته ایر شوله والله وایي معاف کړی مې دی دغه شان انسانانو ته نورو ته اعلان دی چې الله تعالی وایي تاسو هم زه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې الله جل شانو په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې انسان الله جل شانو ته توبه وباسي او یو حدیث کې راځي یو صحابي د نبی علیه السلام ته وایي وای د الله پیغمبر یو سړی د هغه یو غلطي وکړي نو الله تعالی ورته معافي کوي نبی رسول الله او معافي ودا کوي هغه ول کو به دا سړی راولېږي به غلطي وکړي نبی رسول الله او به ورته معافي کوي هغه ول کو به سړی غلطي وکړي نبی رسول الله زبد سر به څه کومه او کو الله جل شانه وای کده دا ټول دنیا چې نو هغه د اسمان د کینارو پورې دا ټول ارڅ د ګناوونو ډکه ول تعالی وای ته زمانه بخنه غواړي ام زدي معاف کومه او زما په خزانو کې نو هغه هیڅ نقصان او کمی نه راځي نو مفسرین وای د دې محدثین چې د دې حدیث دا مطلب نه لري چې بس ته ګناونه کوو بس الله یې معاف کوي بلکې مقصد دا دی چې ته نا امید کېږم غلطۍ نه د نشوي نو ته الله تعالی ته رجوع وکړه الله تعالی چې نو ستا ګناونه معاف کوي فتلقى فسجده کړله آدم علیه السلام ربي د خپل رب نه کلمات څه کلمې هغه الله جل شانو ته وښودلې نو هغه بیا کومې کلمې دي نو سورة اعراف کې به رسو راځي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تبارك وتعالى بخنه وکي فتاب عليه چې هغه کلمې وویلې نو فتاب عليه الله مهرباني وکړه په دې باندې انه یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم توبه قولون کې مهربان ذات دی قلنا اهبطوا منها جميعا
الله وي موږ ورته ویل کوز شئ د دې نه جمیعا ټول کوز شئ. نو یا خو دلته مفسرین هم دا خبره کوي جمیعا ټول کوز شئ، نو دا خو صرف دوه کسان دي، نو څنګه وایي چې ټول کوزېږي ټول؟ نو یا خو په اعتبار د اولاد چې څومره اولاد ستاسو راځي نو هغه هم جنو دنیا کې، او یا دغه وخت کې جنو آدم علیه السلام دی او حوا بیبي ده او دغه شیطان هغه ټول دي، نو هغه ټولو ته وایي تاسو ټول کوزېږئ. دا به کې نشي شیطان دې کوزېږي تاسو بس بلکې ټول ځئ جمیعا ټول. فإما یأتینکم دلته د دې ځینې خلک معنا کوي، نو زمونږ استادان وایي دا معنا ډېره ټیک نه ده. فإما یأتینکم څنګه معنا کوي؟ فإما یأتینکم که چېرته راشي، داسې اکثر خلک معنا کوي. نو ګوره که چېرته راشي تاسو ته منې زما طرف نه هدن هدایت، نو دې خو دا مطلب شو که چېرته راشي معنی شکي خبره ده، که رالی او که رانلی، که چېرته رالی خو بیا به ومنې او که نه نو هدایت که رالی. نو صحیح خبره دا ده چې د دې معنی داسې وکړه فإما یأتینکم یقینا راځي به، یا فإما یأتینکم کله چې راشي، فإما یأتینکم کله چې راشي مني زما له طرف نه هدن هدایت فمن تبع نو چا چې تابعداري وکړه هدایت زما د هدایت فلا خوف علیهم نه به یره په هغوی باندې ولا هم یحزنون نه به غمجني والذین مونږ ویلي وو که نه چې دا ګوره بشارت یې ذکر کړلو، اوس تخویف ذکر کوي. والذین کسان کفرو چې کفر یې کړی و کذبو نسبت د دروغ یې کړی بیاتنا زمونږ آیتونو ته اولئک دا کسان اصحاب نار جهنم دي هم فیها خالدون دی به دې کې همیشه دپاره یا بني اسرائیل دا یو رکوع ان شاء الله یو ها دې ته علماء کرام وایي خطاب عام خطاب خاص پس د خطاب عام نه حاصل لدې دا دی. ګوره چې مخکې اعلان ټولو خلکو ته مونږ وایو لکه داسې کار مه کوئ او دا مه کوئ ټولو خلکو ته چې دا اعلان وي، بیا خصوصي طور باندې ځینې خلکو ته وایي لکه تاسو خو مولانې وایي او تاسو چې اجانې وایي او پلانې او پلانې وایي، نو تاسو هم داسې کار کوئ. تاسو ګوره دا خو تاسو لنډې به که نور خلک یې کوي خو څه خبره ده، هغه به نه پوهېږي او جاهله خلک دی او دا دی، نو تاسو هم داسې کار کوئ. نو دا هم دغه شان ده یا ایها الناس مخکې ټولو خلکو ته اعلان، اوس دلته خاص خلک چې هغه بني اسرائیل دي او هغو به چې ځان ته علما ویل او دیندار او حق پرسته خلک به ځان ته ویل، نو الله تعالی جل شانو هغې ته خصوصي خطاب کوي چې ګوره که دا نور خلک څه کوي نو تاسو له خو داسې نه ده پکار. او د دې په منځ منځ کې به چې دی نو یو څو کارونه به هغه د دین د مضبوطوالي دپاره ذکر کړي. الله تعالی وایي تاسو چې دی نو دا کار کوئ، دین هغه مه خرابوئ، دین مه پټوئ، صفا خبره کوئ او دغه شان استعینوا بالصبر والصلاه دا کارونه کوئ نو الله تعالی به چې دی نو تاسو ته خوشحالي درکړي او کامیابي به در نصیب کړي. او ځینې کارونه دي چې هغې نه ځان وساتئ، که د الله تعالی نه صبر هم کولو او د مانځه په ذریعې باندې چې نو د الله تعالی نه مدد غوښتلو، بس الله تعالی وایي دغه باندې کامیابي کوي. او دا ځینې کتمان دین پټول د دې د وجې نه تاسو ته نقصان رسېږي، دا مه کوئ. نو دغه د یو د کامیابی یو درې لارې به ښیي او د ناکامۍ به یو درې لارې ښیي. یا بني اسرائیل ای اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمت التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې واوفوا پوروالې وکړئ بعهدي زما په وعدو فی بعهدکم زما پوروالې وکړم ستاسو په وعدو باندې وایایه فرهبون خاص زما نه ویرېږئ وآمنو او ایمان راوړئ. نو اولنۍ خبره د مضبوطوالي دین دا ده چې آمنو ایمان راوړئ. ګوره ایمان چې سنئ نو کامیابېدلی نه شي. وآمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې ما نازل کړي دي مصدقا تصدیق کوونکی لما دا څه معکم ستاسو سره دي ولا تکونو او تاسو مه کېږئ اول کافرین اول کفر کوونکي به دې سره. نو اول کافرین مفسرین وایي دا د دې د وجې نه وایي چې اول کفر کوونکي معنی که خلک ټول دې طرف ته ګوري چې ګوره د مولانو خلک معاشره کې دغه شان وایي کنه د مولانو د ګورو خو دوی څنګه دغه وکړه مونږ به دې پسې ورځو بس دا مخکې وایي. نو که تاسو الله تعالی وایي رهبري تاسو هر څه تاسو ته والی دي، که تاسو ځان مخکې کړل او راولم کفر وکړو ګوره ټول به تاسو پسې حسابېږي، نو داسې مه کوئ. اول کافرین تاسو مه کېږئ اول کفر کوونکي په دې باندې ولا تشترو تاسو ما اخلئ بیاتې زما په ایتونو باندې ثمنا قلیله پیسې لګي دنیا قیمت بدله په دې باندې لږې دنیا ته چې دی نو هغه توجه مه ورکوئ او هغه مه غوره کوئ. وایایه فتقون او خاص زما نه ویرېږئ. ولا تلبسوا الحق د نقصان کارونه څه دي؟ نو اولنۍ خبره دا ده ولا تلبسوا الحق مه ګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره. د باطل سره حق دی نو هغه مه ګډوډوئ، سیده ساده خبره نه کې. او هغه خلک وایي که نه وایي څه چې غونډ منډې او شین دی غونډ منډه که نه خو داسې صفا وایي و چې نارنج دی که نه څه وایي چې غونډ منډه شین دی که نه داسې خبره چې کوي نو دې نه صفا وایي چې بس نارنج
نو ولا تلبسوا الحق بالباطل باطل سره خبر جن مو ګډوډوي وتكتم الحق او مو پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پیږئ چې دا څومره سخت ګناه وانتم تعلمون به هذه العقوبه د دې په عقوبت باندې او د دې په انجام باندې تاسو خبرې وي واقيموا الصلاه بل د کامیابی کا پابندی کوي د مازوات او زکات ورکوي رکوع کوي مار راکین د رکوع کوونکو سره رکوع کوي د رکوع معنا د جمع سره منځ کوي ځنی مفسرین وي ورکوي مار راکین معنا اجتماعي عمل چې نو د خلکو سره کم اجتماعي عملي پای کې تر شرکت کوي او اتامرون الناس آیات تاسو حکم کوي خلکو ته دا بل یو داغه ناکاره صفت ده چې ترک العمل دې ته ویل کېږي چې خلک وایي کنه مولا بل ته مسلې کوي ځان له عمل کوي نو دغه شان باندې کې چې خلکو ته ځان هغه مسلې کوي او خپل به عمل نه کوي تامرون الناس آیات تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکي باندې وتنسونا او اروي انفسكم قل زاونا وانتم تتلون الكتاب وتاسو ولي كتاب افلا تعقلون تاسو عقل کار نه اخلي واستعينوا بالصبر مدد حاصل کوي په صبر سره صبر دا به انتهایی مفسرین وایي صبر تقریبا په قران کې د صبر دا ټکی چې نه لسکم سل جنو هغه ذکر شوی لسکم سل کارت دا ذکر شوی الله تعالی صبر کوي صبر نه کار واخلي دا وکي صبر ډیر عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې موږ د دومره عزت را تعالی چې راکونو د صبر د وجه نه ځکه د کافر او هغه مشقتونو او تکلیفونو باندې موږ صبر نه وکړي هیڅ راته نه ملاوي د الله تعالی خو د دومره عزت چې راکړه د صبر د وجه نه او نور مفسرین د صبر جنو علماء کرام ډیر زیات فضایل بیان کړی دي الله جل شانه یو وعده په قران کې دا کړی ده چې د صبر نه کول الله تعالی چې څومره عبادتونه دي څومره ښه کارونه دي په هغه باندې چې څومره خلک اجرونه الله تعالی وعده کړی ده نو دا مثلا د مانځه اجر دی یا د پلاني یو زکات او د یو شو د بل شي اجرونه دي هغه الله تعالی بیان کړی دومره اجر ورته کومه خو صبر د یو عمل دی چې د دې اجر الله تعالی نه بیان کړی الله تعالی دا به حساب کتاب ورکوم دا د دې حساب نشته صبر چې کله سړی کله نو دا صبر دی چې کله سړی درس نه سي کنه موږ ځان موږ لم صبر وکړي موږ چې خدای دا وسم ختمول غواړي او دا کول غواړي او سړی سړی او چې کوم سړی نه سي غزان له سړی سړی خو چې صبر دې نه کړي نو او د نور خلکو بشاره ګرځي نو تعالی چې الله تعالی ان شاء الله عزت درکې او په الله تعالی درکې او په آخرت کې لبه اجر درکې نو دا به دې وجه به درکې چې ته ځان ستړی کې نور خلک بار چکرې لګي او یو ځګینه سو قړته غب شپ او دغه لګي کنه اخیله چې الله تعالی نور کې تعالی درکې دا به دې وجه باندې به درکې چې ته صبر کې صبر نه کې او موږ هم نقشانه وزو اسم به نشته واستعینوا بالصبر مدد حاصل کې به صبر سره معنا در تعالی نه مدد وغواړي یا الله موږ صبر نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته صبر نصیب کړي چې دا قران سره ته ورسو والصلاه بمانځ سره وانها لکبیره یقینا دا ګران کار دی وانها لکبیره دا ډیر ګران کار دی چې ته دوه رکعاته منځو کې الله تعالی دوی چې الله توفیق را لراکي او ته چې صبر ځان کلک کې دا ګران کار دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې چې کوم سړی کې عاجزي او د اجر طلبګاری نه غي الله تعالی دا کار اسانه الذين دا کسان دي یظنون چې یقین ساتي انه ملاقات ربهم چې یقینا دي ملاویږي خپل رب سره چې دا یقین دي کنه چې زه د الله تعالی سره ملاویږم او الله تعالی به مال اجرونه راکړي نو دا احادیث چې څومره مونږ ویو کنه احادیث نبی رسول الله چې یو ټکی باندې لس نه کوي او بری باندې جنو شل نه کوي او دیش نه کوي نو دا انا د اجرونه به تاسو ته ملاویږي چې تاسو په آخرت باندې یقین او ایمان دي پینو ملاقات ربهم چې دا یقین کې چې دې ملاویږي د خپل رب سره وانهم يقينا دين يدي الله تعالی راجعون واپس کیدون کی دي سبحانك اللهم